بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دا پروګرام شروع کوو په پریونشن سایت کوم چې د مرزونو د روکاو خبرې دي او په هغې کې زموږ فوکس چې دا په هیپاټایټس باندې کوم ته چې زیړی وایي خاص کر تور زیړی نو داسې خو تور زیړي باندې به هم بحث وشي او په هیپاټایټس د زیړي باندې به عامې خبرې هم کېږي خو دې نه مخکې زموږ په دې سوسایټۍ کې یو څو خبرې داسې دي چې هغه ډېر زیاتې ضروري دي او د هغې ماربیډیټي مارټیلیټي یعنې د هغې نه مرګونه نقصانونه دا ډېر زیات کېږي لکه شوګر شو د وجود غټوالی شو د هغې کمپلیکیشنز کافي زیات دي نو اول به موږ شروع دې نه وکړو بیا به هیپاټایټس ته لاړ شو زیړي ته بیا لاړ شو دا خبره خو هم بدی چې موږ په کلینکس کې عام طور ډاکټرز او پی ډي کې کوم وګورو ډېر راشي او هغه کې دومره په تفصیل باندې سره تللی نشي نو دا پروګرام ما خوښ په دې کو چې واقعي په یو هسپتال کې سکرین لګېدلی او په هغې باندې که فرض ده که سلکشن ته لایټ میوزیک هم بد نه دی خو که په منځ کې داسې خبرې کېږي او د دې ریارسل کېږي او دا بار بار ویلی کېږي او سړی اوري نو هغه که ته اوري که نه اوري خو هغه سپیکر هغه اواز هسې هم ستا غوږونو سره لګي نو که دلته دننه موږ په روم کې کله خبرې کوو د دې مریض اورینټیشن دومره ډېر ښه نه وي ځکه چې دوی راغلي د ډېر لرې لرې ځایونو نه راغلي او کله کله د بلې ضلعې نه او داسې ګډوډي چېرې د ډاکټر ورته هم څه ناشنا شی ښکاري د میز نه هم یاره کېږي د کرسۍ نه هم یاره کېږي که موږ هغه خبرې کوو خو هغه نیمې هم د دوی په ذهن کې کېنني نو زما دا خیال لکه داسې یو پروګرام شروع یې او په مخه رواني او هغې باندې دا خلک لږ غوږ ورته کېدي نو د دې فایده دومره زیاته ده که زه ته دا ووایم چې یو مرض ته پریوینټ کې هغه بچ کې تا ته رانه شي نو هغې یوه پیسه ونه لګېده خو که فرض ده که یو مرض تا ته راشي نو داسې هم کېدی شي چې ته په 50-60,000 روپو خلاص شي او داسې هم کېدی شي چې ته 50 لکو هم خلاص نه شي دی نو که موږ یو طرف ته وګورو زموږ د غربت او ایجوکیشن نشته ځکه چې لټریچر که فرض ده که موږ ولیکو هم نو زموږ اکثر خویندې میندې چې دي زیات په لټریچر باندې نه پوهېږي او ویلی هم نه شي که موږ پښتو کې هم ولیکو نو پکې داسې خلک هم ډېر دی چې پښتو هم نه شي لوستی یا لیکلی نو ظاهره خبره ده چې لکه داسې یو پروګرام کوي چې په سکرین باندې او هغه اډیو پروګرام یې هغه اورېدی کېږي نو د دې فایدې واقعي چې شته اوس لکه موږ راشو شوګر له د شوګر د نوم چې هم خلک واوري نو خیال یې دی چې یاره یو ډېر غټه پته و یو غټ مرض کې زه اخته شوم خدای خبر چې په دم به ترې خلاصېږم په دوا به ترې خلاصېږم خو زه که موږ دا خبرې کوو چې که په دم به ترې خلاصېږم یا په دوا باندې یا مطلب بل داسې طریقې چې زموږ لوکل خلک اکثر کوي علم ورسره نه وي خو هسې په یو دریاب کې رواني نو زه یم چې دا موږ د دنیا نه مختلف زو ځکه چې په دې دنیا کې یوازې موږ نه اوسېږو په دې دنیا کې په زرګاو قومونه دي په زرګاو ملکونه دي ډېر ترقي یافته او هغې بیا دا دي چې په دې کې ډېر ریسرچ کوي نو که موږ د دغه خلکو نه بدل زو نو زموږ د خبرو ته به خلک څومره په حقارت باندې ګوري او څومره ورته موږ بد ښکاره شو چېرې دا دوی څه وایي د دنیا څه وایي دا دوی څه وایي نو زه یم چې که موږ داسې وکړو دلته هم که ډاکټرز دي نو همدغه کوالیفیکیشن دی د بهر دنیا شانتې ډاکټرز دي اگر چې دلته په کم خرچ او په کمه پیسه باندې هغې ته رسۍ کېدی شي په کم وخت کې رسۍ کېدی شي نو هغه خبرې که کم په بهر دنیا کې په نیویارک کې نن پریکټس کېږي او هغه موږ دلته کې کوو نو زه خو هم په دې کې څه ګرانوالی پکې رښتیا نه زموږ پسې اضافي پیسې لګي هم نه نو دا شوګر موږ تقریبا بنیادي طور دی موږ روکولی شو داسې غټوالی موږ روکولی شو چې دواړو کمپلیکیشن ډېر زیات دي په دې سوسایټۍ کې خراب اثرات زیات دي زموږ د پښتنو کلچر داسې دی که موږ یو کس بیمار شو که د زیړي مریض وي که هغه د شوګر مریض وي 4-5 تنه هغه سره بیکاره وي ځکه چې دوی دا لازمي ګڼي چې دی به د مور سره چې هر یو زوی ونه ګرځي نو پړه کې دا خیال وي چې یاره که زه ورته مطلب یو ورور مې دی سره خو که زه ورسره نه یم پړه کې به یې سره شي نو که 15 تنه یو ورځ بیکاره کېږي نو په دې غریب ملک کې د 15 کسو آمدن چې ختم شي نو ته بیا وګوره چې لکه دی خپل ژوند څنګه چلی دا به ډېره عجیبه ښکاري
نو زه دا یم چې یاره شوګر که موږ روکوهو نو دا لکه دومره ګران کار نه دی، دا نوم دومره ځان ته ګرانول نه دي پکار. په دې کې غټه خبره دا ده چې متوازن خوراک پکار دی. زمونږ خوراک د ډاکټري اصولو مطابق وي، او د ډاکټري اصولو مطابق خوراک چې دی هغه یوازې دا نه ده چې د شوګر مریض له پکار دی، هغه هم ټول له پکار دی. د شوګر په مریض یوازې نه دی لازمي، خو په شوګر په مریض باندې دا بیا لازمي شي، ځکه دا طاقتور خوراکي. دا خوراک منګه کو نو زمونږ وجود ته اسیم پیدا ورکوي، مال هم پیدا راکوي، بل هم پیدا ورکوي، خو د شوګر په مریض باندې لازمي شي. نو موږ د پکار دا دي چې لکه څنګه چې پوخا زمونږ په دې وطن کې موږ د ډیرو مشرانو نورو چې چینه ګوړې رواج بنو دا شنو ووم نه پوخا. نو زم که په هغه زمانه کې نو د خلکو د گزاره کولای شو، په دې کې د زړه مرزونه هم ډیر کم وو، شوګر هم ډیر کم وو، دا خلکو عمرونه هم زمونږ زیاتو، 100 کاله او 100 کاله مشرانو اوس هم ګینو کله کله کې راشي هسپتال ته. خو زمونږ عمرونه کومه وګورو نو کتابونه هم لیکي او موږ د دنیا سره مقابله کو، نو موږ زما خیال زمونږ اوسط عمر د شپېتو نه لګلاندې راځي. نو دا عمرونه کمیدل خو زموږ په سوجوات وشو کنه. یو خدای چې زموږ کوم خوراکونو ته وګورو د ماشومالي نه موږ کوم شروع کو په پاپړو باندې دا سویټ چې دی یو غنده دی یو دادی چې دی باندې چک نشته زموږ په وطن کې چک پینې د دینه موږ سٹارټ ولو دا ان هیلدي خوراکونه وړوکوالي نوم شروع کو. ورستون بیا موږ په چینه او ګوړې نه چې کوم شونه جوړي د لوی په دکان کې چې کوم شونه جوړي د بیکری پروډکټ چې دا پوخانو او خلکو به ساده خوراکونه استعمالول. هغه ساده خوراکونه کې دا پیدا چې دوی عمرونه هم زیاتو، شوګر مرض هم کم وو، د زړه مرضونه هم کم وو، هغه خوراکونه لاړه ختم شو. کله چې دا خوراکونه ختم شو د هغې سره سره دا مرضونه د وجود غټوالی شوګر دا لکه ډېر زیات پیدا شو. مخکې به دا شوګر هیډن پاتې شو، لکه دا به پټ پاتې شو. مثال په طور یو کورنۍ کې به وم، خو په دې ساده خوراکونو په وجه باندې به د هغې هغه شوګر بارډر لاین چلېده او اکثر به ښکاره نه شو. نو اوس که موږ ګورو نو په ټک پړک سره هغه ښکاره کېږي، ځکه چې زموږ وجودونه غټ هم دي، موږ خواږه استعمال هم ډېر کوو چې مور ته یې ټولو بچو ته خامخایي. نو که موږ خپل خوراک هغه طریقه باندې کوو څنګه چې ډاکټري اصولو مطابق وي، نو هغه د شوګر د مریض پرهیز دی که نه. صرف یو چیز پکې بدل راځي چې موږ چینی ګوړه صرف بند کړو، او د چینی ګوړې په ځای باندې زموږ سره کینډل دي، داسې مختلف شیونه دي چې هغه خوله خوږوي او د چینی نه هغه بدل نه دي. ډېر موقعو کې دا شی دي چې په دې کور کې ما دا ویلي دي چې تاسو دا کینډل پاوډر یا د ګولۍ په څه شیونو کې واچوئ چې زه په دې کې فرق کولی شم که نه شم. ما پکې فرق نه یې کړی. نو زه هم که موږ د خوږوالي په ځای باندې دغه شیونه میلاویږي او هغه خوږوالی پیدا کوي، نو په دې کې کم داسې حرج دی چې لکه موږ د چینې ګوړې نه کلار شو. موږ که د شوګر مریض د هر څه نه کلار کړو، خو دا دوه شیونه دی بلکل نه کلاریږي. او پرهیز پکې صرف دا دی چې دا دوه خبرې دي نه. باقي خو زموږ خوراک د صحت اصولو مطابق کوم ته چې موږ بیلنس ډایټ وایو، بیلنس ډایټ وایم دی چې هر شی پکې موجود دي. لکه موږ سبزیانې دي، فروټس دي، دې کې دا کاربوهایډریټ چې زموږ میډیکلي موږ یادو دا په دې دوه شیونو کې، او کوم چې دا زموږ غلې چې ورته موږ وایو جوار، غنم، وریجه، او دام د کاربوهایډریټ اجزا دي. اوس زموږ میډیکل اصولو مطابق که یو سړی د شوګر مریض دی او که نه دی، خو د دې 15 پورشنه پکاري. 15 پورشنه موږ دې ته وایو چې تقریبا دا یوه دانه مڼه چې شوه یا یوه کیله شوه، یو ټانګو، یو ناشپاتی، دا تقریبا یو پورشن دی. یا که موږ داسې وکړو چې موږ بینډۍ او پالک او دا سبزیانې وړې وړې کړو په پیاله کې موږ واچو داسې چاپي کړي، دا هم یو پورشن دی. داسې 15-16 پورشنه موږ ته د دې شنو ضروري، ځکه چې دا زموږ خېټه هم ټیک ساتي، دا زموږ قبض هم نه جوړېږي. دغه شانتې چې کله د بني ادم قبض نه وي، د کولمو کینسر دا شنو هم ډېر زیات کمیږي، ځکه غټوالی هم د کینسر ډېر مرضونه دي چې ډېر قسمونه دي چې په غټوالي کې ښکاره کېږي. نو که موږ په خوراک کې سلاد د خوراک جز وګڼو چې څنګه په بهر دنیا کې دی، په دې بهر دنیا کې زه چې څومره ګرځېدلی یم ما کتلي دي، نو تا باندې نیم خوراک هغې د سلادو په شکل کې کوي. لکه دا به چې تا ته به دا میز ټول د سلادو ډک کړي او هغه به ته اول به ته سلاد خورې، د هغې نه پس به تا خوراک لرولي. نو که دا سلاد د خوراک جز دی او موږ یې اګنور کوو، نظر انداز کوو، موږ یې نه استعمالو، نو زما خیال دی دا ما ته مناسب نه ښکاري. زموږ په خوراک کې دی هر قسمه سلاد دي، هغې کې پیاز، ټماټر، بادرنګ، مولی، ګازره، دا شونه چې دي دا واړه واړه کول غواړي، خوراک نه مخکې دي استعمال پکار دی. داسې فروټس موږ د خوراک جز نه ګڼو، پکار دی چې هغه د خوراک نه یو ګنټه مخکې یا یو ګنټه وروستو
یو غنټه مخکې کوي یا به ډېر غوره وي ځکه زموږ به لږه لوږه کمه کړي موږ وړو او وریجې ته خوراک ویلی نو